د حضرت موسی علیه السلام د بني اسرائیل هغه واقعه په دې کې راشي و چې د بني اسرائیل د عامل یو کس هغه ډیر زیات مالدار او خپل واره د مال لپاره او د لوی لپاره دا غوډي په نگاه راستلو غوښتل او دا مال یې په خپل قبضه کې راوستلو غوښتل دغه د پر خپل ترمړو بیا ترې مړ کو بل ځای کې وګرځي او بیا په خلکو باندې داوا وکړي دا ټول بني اسرائیل ومنځ کې اختلاف پیدا شي یو دا د وجل بل دا د وجل بل دا د وجل خبره موسی علیه السلام ته ورسېده خلکو درخواست وکړي چې موسی علیه السلام د الله نه دعا وکړي زمون قاتل متبال مشتو پیغمبر او مته د الله پاک نه دعا وکړي الله پاک مونږ ته زمون د مړي قاتل په خو دې چا وکړي موسی علیه السلام د الله پاک نه دعا وکړه الله پاک جل جلاله ته فرمایل چې دې ته حکم وکړي چې غوا اعلی او چې کله دې غوا اعلی لګي نو دې غوا صحیحه دا په دې مړي باندې وې د مړي براباسي دا بخبري او دا خپل قاتل په خپل باندې موسی علیه السلام دې کوي چې غوا اعلی علماء فرمایي چې دې ته الله حکم کړی دی دې په ډیل او قال نه کړی او فورا دې هر کس مغوا اعلی کړی دی نو د دې هغه کار به کوم دې شو مقتول بخپل قاتل خوده دې چا وځي نو دې په خبرې شروع کړې نو به موسی علیه السلام د خپل عقل وجنګو موسی علیه السلام دې ته موږ ور خندنې موږ خپل قاتل وخایا او ته یې غوا اعلی کړ دا قاتل او د غوا په منځ کې څه مناسبه موسی علیه السلام دې خندنی واله نه دې خبرې نه پناه غواړم چې جاهلانو څنګه وکړو نو بیا دې وی چې دې دا غوا په څنګه غوای نو بیا حکم راغی چې دا د غوا د ځدانه ګورې نه ځوان نه بلکې په من منځ کې دا بیا دې سوال وکړو چې دې رنگ څنګه دی نو وته وی چې دې رنگ تک زیړ دی تک زیړ رنگ دی او چې څوک ورته ګوري نو کس خوشحالي دومره خسته راځي دې کس ځل ته دې بلی دوسه خوشاله کی نو بیا دې سوال وکړو دا څنګه غوا نور صفات بیان کړه هغه به مونږ باندې کډوړل لږ شي نو چې دا ټول خبرې وته په اخره کې دی ان شاء الله وسکار اثر نو مړ سلويخ کاله پروت سلويخ کاله مړ پروت او سلويخ کاله دی واپس ګرځیدل نو دې اخره کې ان شاء الله نه ویلې تر قیامت پورې ودا بني اسرائیل ګرځیدل خدا قسم غوا به نور پیدا کړ خو دې ان شاء الله په برکت سره سلويخ کاله پس دې دا غوا ملو شو غوا اعلان دا حکم مونږ ته ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ستپوسونه وشول او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل سبا باندې تقویم یعنی الله به ما باندې وحی راولېږي او زه به تاسو ته وایم ځکه زه خپل ځان نه خبر نشم کولی نو ان شاء الله تیوش ينزل لسورة رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وحی بند او بیا حکم راغی ته کوم کار کوي نو دا ان شاء الله پکې وایي موږ ته حکم دی چې موږ ان شاء الله وایو چې موږ یو کار وکړو چې دا کار کوو ان شاء الله چې سره وعده کوو یو کوم څه زما خواله راځي دا کان کې شی ومال راوړي موږ وایو چې ان شاء الله علما فرمایي چې ان شاء الله وایي نو دې په وعده خلافه کې نه راځي ان شاء الله معنی دا ده چې کوچري الله وغواړي موږ مستا خواله ده شو نو کته چې سره وعده وکړو خلص ته ان شاء الله وایي نو دا کته چې تاسو عذر باندې پاتې شو دې په دې وعده خلافه باندې ګناګار نه دي ځکه ان شاء الله وی زموږ علما وی چې طالبان وی چې ان شاء الله نه وی کار نه کیږي دې ته مسله معلومه ده او موږ اکثر به خپل مشران او استادان تقریر کوو او دوی مهنت پکوي ګور وی ان شاء الله نه طالبان نه ان شاء الله کوي په ټول نه دي ځکه دې ته مسله معلومه ده چې ان شاء الله دې په کیږي وعده خلافه کې نه راځي نو ان شاء الله یو کس کوي هغه یو کس ورته وی چې دې کس ته وی چې زموږ میله کې میخاله هغه وایي چې ان شاء الله پکې وایي نه ان شاء الله پکې څه نه وایم خو پیسې ما سره جیب دي او میله کې مې غډې شي ملګری نو لا پیسې ورکوم مې خبره اوري دې چې کله میلې ته لاړو غلو ته جیب وایي نو مې غي په یو بل چې جیب ته لاس کړو هغه لاس جیب ته چې کوم دی غلو وایي لاس دې کتل دا مرګ دې ان شاء الله پیسې خو کې شي هغه ان شاء الله اوس دي کنه نو هر خبره کې ان شاء الله وایي نو په دې باندې الله پاک خوشالي کوي او ګفرې چې سره واده وکړو ان شاء الله وي نو او دغه خبره ده چې الله پاک دې دا کار پوره کوي بیا چې ان شاء الله څنګه دې معنی ده چې الله وغواړي نو دې بني اسرائیل سلويخ کاله دې به د غوا پسې وګرځیدل سلويخ کاله پس دوی د ان شاء الله په برکت سره غوا ملو شو او ډیره بګران ورته ملو شو
نو هغه غوا چې کوم دي راوستله حلاله کړله او د دغې غوا څه حصه یې په دې مړي باندې ووهله نو دا مړی چې کوم دی راپاڅېد او دې مړي خپل قاتل وخوځه پلانکي وژلې مې د خپل واره د خپل مال لپاره وژلې موسی علیه السلام بیا هغه سزا ورکړه نو دې کې هغه واقعه طرف ته اشاره